أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق الله العظيم. مخيات مباركو کی اللہ جل شانہ یوسو انبیاء کرام و واقعات او داغوی دا قومونو دا ہلاکت ذکر فرمائے. دا الله سبحانه وتعالى د پیغمبرانو د انکار او د تکذیب په نتیجه کې کم قومونه هلاک کړي شوي دي. د دې امت منکرینو ته د هغې ذکر وفرمایلی شو چې د هغې نه عبرت واخلي او د انکار د تکذیب نه ځان بچ کړي او بیا د دې امت د کفارو او د منکرینو په وړاندې د دې خبرې وضاحت وکړی شو چې تاسو دا مه ګڼئ چې هغوی د مخصوص قومونه او یا مخصوص خلک و هغه هلاک شو بس خبره ختمه شوه. داسې نه ده. تاسو په څه کې ځان په امن کې ګڼئ؟ داسې نه چې ناڅاپه په تاسو باندې د الله عذاب راشي او داسې نه چې د سحر په وخت کې یا د بیګایي په وخت کې تاسو د هیڅ نه خبر نه یې ودې او خپل عیش او عشرت کې مشغول یې په تاسو باندې د الله عذاب راشي بلکې هر وخت تاسو له یریدل پکار دی د الله جل شانه د تدبیر نه ځان چې دی محفوظ او مامون مه ګڼئ. اوس په دې آیتونو مبارکو کې د دغه واقعاتو نور خلاصه ذکر کوي. هغه دا چې کوم موجوده خلق دي او د مخکینو قومونو د هلاکت نه بعد په هغه ځمکو باندې دوی آباد دي. د هغوی هغه هلاکت دوی ته لاره نه ښیي، د هغوی هغه په عذاب کې ګرفتاره کېدل دوی ته هدایت نه ښیي چې د هغوی نه عبرت واخلي او دوی چې د خپل اعمال سم کړي او دا چې مونږه د دوی د ګناهونو په وجه باندې دوی راونیسو او دا چې مونږه د دوی په زړونو باندې مهر لګولې د دوی حق نه اوري او فرمایي چې دا هغه کلی د هغه خلک دی چې د هغې واقعات مونږ ته بیانو او د دوی نه پیغمبران دوی ته راغلي دی واضحو آیتونو سره معجزاتو سره دوی ایمان را نه وړو بلکې د هغې تکذیب وکړو. نو دغه شان الله تبارک وتعالی مهر لګوي په زړونو د کافرانو باندې او دوی ولې د الله په عذاب کې گرفتار شو د هغې وجه په دې دریم آیت مبارکه کې ذکر کوي چې دوی بې وعدي وعده خلافي به یې کوله. نو فرمایي اولم یهدي للذین اولم یهدي آیا نه د رهنمایي نه ده کړې للذین او خلقو یرثون الارض چې وارثان شول د ځمکې من بعد اهلها پس د هلاک کېدلو د اوسیدونکو د دې ان لو نشاء کچري غختلی مونږ ورکړې وي دوی ته اصبناهم رسول وي من دوی ته بذنوبهم اصبناهم چې رسول مونږ مصیبت دوی ته بذنوبهم د دوی د ګناهونو په بدله کې ونطبع او مهر وهلو على قلوبهم د دوی په زړونو فهم لا يسمعون پس دوی نه اوري د دوی د ګناهونو په وجه باندې
د دوی په زړونو باندې مهر والی شو تلک القرى دا کلی دی چې نقص علیک مونږ اورو تا ته من انبائها د دې احوال انباء د نبأ جمع ده خبر ته وي نقص علیک مونږ بیانو تا ته من انبائها د دې احوال ولقد جاءتهم او یقینا راغلی دوی ته رسلهم پیغمبران د دوی بالبينات واضح دلیلونو سره فما كانوا بیا دوی نو چې ليؤمنوا ایمان راوړی وي بما كذبوا پدې چې دوی دروغجن وګڼلو من قبل د دین وړاندې كذلك دغه شان يطبع الله مهر وهي الله جل شانه على قلوب الكافرين فزرون د کافرانو وما وجدنا او نو مندل مونږه لاکثرهم اکثر د دوی کی من عهد وفا باندې وفا په وعده وان وجدنا او بشک مونږه ان مندل مونږه اکثرهم اکثر د دوی لفاسقین نافرمانا نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کوم مخکینی قومونه هلاک کړي شوي دي او د هغه ځایونو کې په هغه ملکونو کې چې کوم نور خلک رال آباد شو یا په دې امت کې خلک موجود دي په کار چې دوی د هغې نه عبرت واخلي او کچره موږ وغواړو چې څرنګه عذاب چې موږ هغوی ته ورکړی دی بعینه هغسې عذاب موږ دوی ته هم ورکولی شو په دې باندې موږ قادر یو چې دوی ته هم هغه شان عذاب ورکړو لیکن د دوی د ګناهونو په وجه باندې ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون مهر مو وهلو د دوی په زړونو باندې پس دوی نه اوري بعض اوقات د انسان د ګناهونو په سبب د ګناهونو په وجه باندې الله تبارک وتعالى انسان له مهلت ورکي او ګناهونه دومره ډیر شي چې زړه تک تور شي او چې یو ځل د انسان زړه تور شي نو الله تبارک وتعالى پاغي باندې مهر وهي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه سرنګ چې د کافرانو مبارک الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دوی په زړونو باندې ما مهر والي دي د دوی په غوږونو باندې ما مهر والي دي د دوی په سترګو باندې پردې راچولې شوې دي خو غټ سترګې غړې خو حق نه ویني خو غټ غوږونه وي حق نه اوري او خو کولو غږیږي خو حق بنوي ولهذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه الله تبارک وتعالى د کافرانو د زړونو مثال بیانوي چې د دوی زړونه سخت شو د کاڼي نه هم زیات سخت وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار ځینې د کاڼو نه هم چې د چشمه راوځي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ځینې کاڼي هم چې هغه اوچوي د هغې نه اوبه روانې شي وان منها لما يهبط من خشيه الله ځینې هغه کاڼي چې د الله د یرې نه د خپل ځای نه واوړي خو د دې کافرانو زړونه د دغه کاڼو نه هم زیات سخت شي الله تبارک وتعالى د کاڼو سره تشبیه ورکړی دی نو لہذا الله تبارک وتعالى د دوی مثال دا ذکر کړی دی چې دغه قومونه کچره د خپل مشرانو په نقش قدم روان شي او تکذیب او انکار وکي نو سرنګ چې هغه د الله په عذاب کې راغلي او دوی ته هم هغه شان عذاب ورکول باندې الله تبارک وتعالى قادر دی او دویم دا د دوی د معصیت او د دوی د ګناهونو په وجه باندې د دوی په زړونو باندې چې کذالک یطبع الله على قلوب الكافرین دغه شان الله جل شانه مهر وهي په زړونو د کافرانو او دغه انسان چې کله حدیث مبارکه کې راځي چې یو ګناه وکړي نو په زړه باندې تور داغ ولګي استغفار وکړي توبه وباسي نو هغه معاف شي هغه میټو شي زړه بیا صفا شي ځکه چې د مؤمن زړه د ګناه د پاره نه دی بلکې مؤمن زړه قلب المؤمن بیت الله د مؤمن زړه د الله کور دی او د الله کور د الله محبت لپاره خالص اتل پکار دی د الله کور د غیر الله د محبت نه ډکول نه پکار د الله کور د حسد نه د بغض نه د عناد نه د کینې نه د تکبر نه پاک ساتل غواړي د الله کور د زړه د مؤمن زړه قلب المؤمن بیت الله
د الله دا کور حب مال او حب دنیا نه پاک ساتل پکار دی. دا کله کېږي چې کله انسان دنیا ته په زړه کې ځای ورنکي. څرنګه چې په سمندر کې یو سړی په کشتۍ کې روان وي، تر څو پورې چې دا کشتۍ د اوبو د پاسه روان وي نو دا کامیاب دی، مزل به کوي. او چې کله دا اوبو کشتۍ ته راننوتې نو بس دا هلاک شي، دا به ډوب شي. دغه شان تر څو پورې چې انسان په دنیا کې وخت تېروي، د دنیا نه د نعمتونو نه استفاده کوي او د دنیا مال حال چې دغه استعمالوي، نو دی د دنیا نه خوند د عزت اخیستی شي. خو چې کله دنیا له په زړه کې ځای ورکړو، د دنیا په محبت کې دی ګرفتار شو او د دنیا محبت د وجه نه چې دی چا سره حسد، چا سره بغض، چا سره عناد، چا سره کینه، او د دنیا محبت د وجه نه چې دی نفرتونه، د دنیا د حصول لپاره قتل و غارتګیري، د دنیا د حصول لپاره چې دی د خپل پردې تمیز ختم کی، د دنیا د حصول لپاره چې دی خپل خپلوان پرېږدي، د دنیا د حصول لپاره چې دی د الله او د الله د رسول ذات ناراضه کی، نو بیا د دنیا بیا زړه ته دن نشي. او چې کله زړه ته د دنیا دن نشوه، د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې حب الدنیا رأس كل خطیئة، د دنیا محبت د هر ګناه جړه ده، د هر ګناه بنیاد چې دی هغه د دنیا محبت دی. او دویم د کافرانو د هلاکت سبب الله تبارک وتعالی د ذکر کوي، وما وجدنا لاکثرهم من عهد، او نو مندل مونږ په اکثر د دوی کې وفا په وعده. یعنی مخکینی قومونه ولی هلاک شو؟ دوی د خپل عهد او وعده به سر ته نه رسو. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې لا دین لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. هغه سړی کې سره ایمان نشته چې کوم سړی د امانت حفاظت نه کوي، ولا دین لمن لا عهد له، هغه سړی کې سره دین نشته چې کوم سړی د خپل وعدې پاسداري نه کوي. نو لہذا وما وجدنا لاکثرهم من عهد، اکثر پاغوی کې چې کوم قومونه هلاک شو وعده خلافی به کوله. او دغه وعده خلافی نن زموږ استاد په دې امت کې، زموږ استاد په دې معاشره کې د خلکو مزاج ګرځیدل دي. د سره چته ګناه نه ښکاری، دروغ ویل، وعده خلافی کول، عهد شکنی کول، وعده ماتول، لوز ماتول، چاته دوکه ور کول، ملاوت کول، دا ټول عهد شکنی ده. او اصل ټول لوی وعده خلافی ده الله تبارک وتعالى د ذات سره چې کوم موږ تاسو وعده کړی ده. الست بربکم قالوا بلا. په عالم ارواح کې چې الله تبارک وتعالى موږ ته پوښتنه کړې چې زه تاسو رب یم، موږ ته وی چې آو قالوا بلا وربنا، بشک ته زموږ ربي. او چې کله دنیا ته رالو، هوش او حواسن پزې شو او د دنیا په محبت کې گرفتار شو، د الله تبارک وتعالى هغه وعده مونږ نه هېره شوه. اوس زمون قول، فعل، عمل، هر یو شی د الله د حکم نه خلاف چلیږي، ولې هغه وعده مونږ نه هېره ده. نو دا وعده خلافي د مخکینی قومونو دپاره د عذاب ذریعه ګرځېدلې ده. او دغه وعده خلافي زموږ او ستاسو نن د معاشرې د اکثریت د مسلمانانو مزاج ګرځېدلی دی. وعده خلافي، دروغ، دوکه، عهد شکني. لہذا الله تبارک وتعالی په دې ځای کې د مخکینی قومونو د عذابونو سره سره د هغې سبب ذکر وفرمایل. د هغوی د هلاکت په اسبابو کې هغه بنیادي سبب د شرک او د کفر سره وعده خلافي وه او عهد شکني وه. نبی علیه السلام وفرمایل چې ولا دین لمن لا عهد له، د هغه سړی دینداري نه ده مقبول، هغه سره دیندار نه دی چې کوم سړی د خپلې وعدې پاسداري او وفا نه کوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم